السلام علیکم عزتمنو. ډېر دردونکی خبر درسره شریکوم. پېښور په یو دیني د مدرسه کې چاودنه یا دماکه شوې ده. څه پورې پکې د مړو تعداد 10 پورې حدود شوی دی. 80 کسان پکې ډېر سخت زخمیان دي. تازه راپور کې ویل شوی دی چې نن په 20 اکتوبر پېښور په مرکز په زرګرآباد په سیمه کې جومات کې دماکه یا چاودنه شوې ده. جومات سره یو دیني مدرسه هم ده. یو څو سکنډه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې شیر کیږي هر چې یو عالم درس ورکوي په دغه دوران کې په بیا دماکه وشوله. دستي ورسره خلک د الله اکبر نعرې هم وهي. هغه شانتې غږونه پورته کیږي او سمدستي چیغه شولې. دماکه هغه ټیم کې وشوله چې کله چې دیني درس ویلو دپاره مسجد ته جومات په منځ کې راجمع شوي وو پر درس کې مصروفه وو. کله چې چاودنه یا دماکه وشوه وروسته بیا مړي او زخمیان سمدستي د پېښور غټ هسپتال ته منتقل شول. هسپتال ته ریډینګ هسپتال ویل کیږي. هغې ته سمدستي منتقل شول. پېښور ته هسپتال بیان دی چې متخصص په خپلو خبرو کې ویلي دي او د زخمیانو په وجود کې داسې خصې دي چې هغه سوځېدلي شوي دي. په بدن کې دننه چارې هم شته دي. د دماکې په دوران کې د دوی وجود ته ودننه شوي دي. او د پولیسو مشر وقار عظیم ویلي دي کس ځان سره بیګ مدرسې ته وروړو. دماکه د هغې وجې شوې ده. په هغه بیګ کې بارود نور څه چاودونکي سامان پکې وو یا بارود مواد پکې موجود وو. څه پورې د دغه کس نشاندهي نه ده شوې چې سهار په دې مدرسه کې ماشومانو ته درس ورکول کېږي. انا 2-3 غنټې ماشومان دلته کې درس وایي. یو نامعلومه کس راځي او دلته په مدرسه کې بکس ږدي. بیا لږ ساعت وروسته چاودنه یا دماکه کېږي. پولیسو په وینا باندې دا ویل کېږي چې په دغه چاودنه کې 15 کیلو پورې بارود استعمال شوي دي. او د دې دماکې په باره کې د یوې ډلې هم تصدیق نه دی کړی او نه د دې مسؤلیت غاړه باندې اخیستی دی. دا یو ډېر دردونکی خبر چې دا موږ تاسو سره شریک کړو. الله دې داسې خلک په دین او دنیا باندې ذلیله او رسوا کړي. پاک دې داسې خلک خلاق هم آمین. نور تازه خبراتو دپاره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.